د چا په هزه کې کو دا څلور عادتونه وي دا څلور خویونه وي د دوی په کور کې به جنګ جګړې وي د دوی په کور کې به بې سکوني وي د دوی په کور کې به بې ارامي وي د دوی په کور کې به د خوشحالۍ فضا د سره نه وي د دوی کور به داسې وي لکه چې جهنم دی دا پیغام د ویډیو خپلو زنانو ته ورسوئ چې دا خبرې واوري د دې خبرې د اورېدو نه بعد به ستاسو په کور کې کو امن رانلی کو سکون رانلی نو بیا مالا زما نوم بدل کړئ بیا ما د کمنټ کې ولیکئ چې زموږ کور کې سکون رانلی ډېره زیاته بهترینه ویډیو ده ډېره زیاته اعلی ویډیو ده او دغه یو څو خبرې د مخکې هم خلکو سره شیر کړي چې د خلکو کورونه د جګړو نه دا بچ شي د ټولو نه اول دا ډیر زیات خراب عادت دی په ښځه کې چې کله ښځه مور او پلار ته وړه وړه خبره کوي چې نن هغه دې شل وکړو نن هغه دا خبره وکړله زه په دې خبره باندې ولم دا چلو شو هغه چلو شو اور وړه وړه خبره دا مور ته کوي دغه رنګې وړه وړه خبره دا خور ته کوي دا ورونو ته کوي نو په دې سره محترمو دا بې سکوني پیدا کېږي هغوی به راشي دلته کې به غیمه ساز کړي جاهبه ساز کړي او جنۍ به میسته بوځي جنۍ به هلته کې به یې ناسته وي او خاوند به دلته کې یوازې ناسته وي معمولي غوندې غلطي وشوله دا غلطي بیا غټې غټې جرګې محترمو به کښېني او ستاسو د کور چې څومره ډیټیل د هغوی ته پته ولګي د جنۍ د کور چې څومره ډیټیل وي نو د هغې پته دغه جرګې والا ته ولګي دغه رنګې دا کور هم بېعزته شي هغه کور هم بېعزته شي هلک هم خفه وي جنۍ هم خفه وي دواړه کورونه محترمو د یوې غلطۍ د وجې دا خفه وي دومره بې سکوني د یوې معمولي غلطۍ د وجې محترمو دا راځي نو کوشش کول پکار چې دا خبره د ښځو ته کول پکار چې د کور خبره بار نه کوو زما خپل د اصول دي چې د خپل کور خبره زه بل ځای نه کوم او دغه رنګې د بل ځای خبرې دا زه کور کې نه کوم د بار خبرې بالکل د کور کې مه کوئ دویم نمبر خبر دا چې کومه ښځه د خپل خاوند دا نافرمانه وي نو په دې کور کې به سکون نه وي په دې کور کې به اطمینان نه وي په دې کور کې به جنګ جګړې وي یاد ساتئ چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې کله ښځې دا روټۍ پخوي او روټۍ مکمل دا تنور پسې ور وتپي او دا پخې دي او په دې دوران کې دې ښځې ته خاوند آواز وکړي چې ته راشه دې خوا نو که دا ښځه د خاوند خوا ته راځي نو هلته کې روټۍ دا سوځي پیغمبر علیه السلام وایي چې پرېږده چې وسوځي خو لاړ شه د خاوند حق دې پوره کړه خاوند دې سوی د هغه خبره ومنه د هغه تابعداري وکړه کله چې ښځو خاوند یو بل ته د خوشحالۍ په نظر باندې ګوري یو بل ته د مسکا په نظر باندې ګوري یو بل سره ښکلې ښکلې خبره کوي فرمایي چې الله پاک دې دواړو ته ګوري مسکا کېږي الله پاک له خوند ورکوي او کله چې ښځه او خاوند یو بل ته په غضب باندې وي یو بل ته خیرې کوي یو بل وخي یو بل رټي الله پاک دې دواړو ته محترمه په غضب باندې وي نو کله چې ښځه او خاوند دا خوشحاله ژوند تېروي او یو بل سره ښکلې زندګي تېروي الله پاک دې دواړو ته ګوري محترمه خوشحالېږي چې زما بندګان څومره ناکام کوي یو بل سره دغه رنګې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې خاوند ښځې ته وایي چې دا غر ویسه هغه هلته کې ابل غر فاله هغه غر راوړه دې خوا که دا ښځه دا ویسي بیا هم د خاوند حق نه ادا کېږي دغه رنګ و چې د خاوند د یوې پوزې نه پیپ رواني او دې ښځې ته ووایي چې دا په جواب باندې وسړه ټول ختم کړه ښځه ختم کړي بیا هم د ښځه د خاوند حق دا نشي ادا کولی نو چې کله ښځه د خاوند تابعداري کوي د هغې خبره مني په کور کې به امن وي په کور کې به سکون وي په کور کې به اطمینان وي بالکل ښه مزېدار ماحول به وي څومره چې کور کې نور حل کړي هغوی هم ستانه عبرت لي څومره چې ماشومان دي هغوی هم تا ته ګوري تربیت به حاصلې که نه اوس کله سړی سم بو بلایي که نه هر وخت کې درز غوبل احساس کړی وي دا بچې د دې سړي نه به عبرت لي او وخت چل به وروسته ژوند کې اپلای کوي او که دا ښځه رسې بدمذهبه غوندې وي او په مخه یې نښتې وي نو کوم چې لوریانې دي نو هغه د مور نه چیرې زده کوي چې دقه لوریانې غټې شي واده شي هغه د مور چلونه ټول کوي بیا نو کوشش کول پکار دی چې د خپلو خاوندانو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی
دغه رنګې د چا خاوند که بار وي که په کور کې وي که په هر ځای کې وي بس صرف د یو خاوند سوچ هغې سره ښکلې ښکلې خبرې د بل چا سوچ دا محترمو دا نه وي. دغه رنګې درېیم نمبر خبره ده د خاوند چې کوم پلار دی د خاوند چې کومه مور ده د هغه چې کومه خور ده دغه رنګې د هغه کومه چاچي ده یا ترور ده د هغې غیبت به خاوند ته نه کوي. که چېرته ته د هغې غیبت خاوند ته کوې نو خامخا به ده قهرېږي ځکه چې رشته یې ده که نه پلار یې دی خور یې ده مور یې ده ترور ده چاچي ده او ته د هغوی منځ کې یو قسم له بدګماني به پیدا کې نو په دې باندې محترمو رشته خرابېږي په دې کې د کور سکون خرابېږي. اوس یوه ښځه داسې راپاڅېده چې ته به مور سره نه کښېنې که مور سره کښېناستې دا به زما ستا اخري ورځ وي نو ته که تماشه کوه که دا سړی به هممهال مور خوا له ځي که نه که مور خوا له لاړی بیا به څنګه چلي کور کې به درز غوبلي که به نه وي ته به پلار سره نه کښېنې حتی به خور سره نه کښېنې خور له به دا څیز نه راوړئ په خیر به ورسره نه کښې نو که ته خیال وکړې 200 لانجې کونجې دې نه سازېږي 200 لانجې کونجې 200 حساب کتاب سازېږي او دغه رنګې څومره ټینشن محترم او دې نه سازېږي څومره ټینشن څومره بې سکوني محترم او دې نه سازېږي نو د خدای لپاره زه دې ښځو ته وایم چې لږه ګزاره کوئ لږه ګزاره دا خو ژوند دی دا خو معاشره ده څه ګزاره به سړی کوي څه ګزاره به ښځه کوي محترمو ټایم به دا تېرېږي په دنیا کې په څه چل باندې په ښه طریقې سره بهترین انداز سره دا ژوند تېرول پکار دي چې سړی هم خوشحاله وي ښځه محترمه دا خوشحاله وي. نو دغه رنګې خاوند ته به د هغه د کور والو باره کې غیبت نه کوي مور پلار خویندې دغه شانتې وروڼه نو غیبت د محترمو د خاوند مخکې بلکل دا مه کوئ بس ستا خاوند هغې سره ته خپل بحث کوه ستا به هغوی سره څه تو مې راشي ته پوه شه او کار ته پوه شه. نو دغه رنګې زه کله کله خبر کوم چې په 3 سیزونو باندې به جګړه نه کوئ. چرګه لاړه چا پټي ته په دې باندې به جګړه نه کوي چرګه ستا چرګه ولې راغله چرګه دا خو نه منې کېږي که نه یا دغه رنګې ماشوم دی ماشوم ته که ته وایې چې مه کوه دا کار مه کوه بیا ماشوم دغه کار کوي په ماشوم باندې به جګړه چا سره نه کوئ. او 3 نمبر خبره ده چې په ښځه په دې باندې به چا سره جګړه نه کوئ. اوس ښځه راته ته وایي چې مه ورځه هغې خبره مه کوه سړی خو چاپېره خبره نه کوي نو دا خو ټول عمر بیا خبرې نه کوي او دغه ښځې دي ماښام کې بیا لګوي یو بل سره ګپ لګوي. یاد ساتئ چې خپل خاوندان دا مه تنګوئ. او دغه رنګې 4 نمبر خبره ده چې د کور خبره دا بار نه کوئ د کور خبره به خور ته نه کوي دغه رنګې ګاونډیانو ته به نه کوي دغه رنګې کلي کې ته به نه کوي دغه رنګې ملګرو ته به نه کوي ته چې څومره ته د کور خبره دا تدبار کې نو ستا د کور عزت به کمیږي ستا د کور وقار به دا کمیږي ستا چې کوم سخر دی د هغې عزت به کمیږي ستا د خاوند عزت به کمیږي د لیور عزت به دې کمیږي. نو دغه رنګې دا څومره چې خلک د ټولو خلکو په نظر کې ستاسو د کور به یو قسم له زیرو شي. د خپل کور غیبت دا بار مه کوئ خپل کور خبرې دا بار مه کوئ. بس زما د یو اصول ځان سره یاد ساتئ چې د بار خبر به کور کې بالکل نه کوئ او د کور خبرې به دا بار مه کوئ. ستاسو ژوند دا به ډېر زیات مزېدار شي. ګورئ ستاسو ژوند دا به ډېر زیات اغلا شي. کوشش وکړئ دا 4 خبرې دا مخکې ورسوئ د خلکو ته مخکې ورسوئ مخکې خلکو ته که د چا کور ستا په وجه دا بد شو دا ډېره زیاته غټه خبره ده. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.